عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا یو ډیر مالدار صحابي تیر شوی، ډیر مالدار صحابي. دومره مال ورسره دومره مال ورسره کنه چې په نن زمانه کې د ټول پاکستان قیمت دغه سره به دا یې اغستی شو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله په هغې زمانه کې دغه سره دومره مال و چې کله وفات شو 4 ښځې وې او وصیت یې دا کړی و وی زما د مال 3 حصه به د الله په لاره کې ورکوي، 3 حصه، باقي دا 2 حصې چې دا به زما په وارثانو کې تقسیم شي. 4 ښځې او د 4 ښځو اولاد یې او چې کله د میراث مال په هغې زامنو کې تقسیم شو کنه او بیا د 4 ښځو په میراث کې په منځ کې باقي مال تقسیمېدو، نو دومره سره زرو چې ماسپښین په خلکو شروع کړه، نو سارې په شروع کړه په هغې سرو زرو، زرګرو په چې سار شروع کړه په سټکو باندې، نو ماسپښین ته صرف مات کړو د تقسیم دپاره اسره زر، ماسپښین ته صرف د هغې د ماتېدو نه فارغ شو، 4 ښځو ته دومره سره پاتې شو، تش سره نور مال پرېږده باغونه ماغونه. دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه مال و دومره مالدار صحابي و. هغه زما د تجارت صرف 4 اصول دي، 4 اصول. یو خو ته نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا هم کړې وه، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته دعا کړې وه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایل وی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعا اثر دی کو زه خاورو ته لاس ورړم نه الله د هغې نه زر رغوي، په هغې کې هم زه ګټه کوم، په خاوره کې هم بیا زه ګټه کوم. دا د نبی علیه السلام د دعا هغه اثر دی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته لقب ورکړی و، لقب وی دا د رحمان تاجر دی، دا د الله تاجر دی، عبدالرحمن دا د رحمان ذات تاجر دی. دومره الله تبارک وتعالی هغه ته مال او دا څنګه د زیرو نه سټارټ اغستی و، ښه د کروړاو نه سټارټ نه و اغستی. چې کله د مکې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته دی لاړ که نه، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوی په منځ کې مواخات قایم کو، یو انصاري صحابي یو مهاجر صحابي، هلکه تاسو دواړه ورونه یئ، نو چې د چا په منځ کې به ورورولي قایم کړه، نو انصاري صحابي به وایي راشه ته خو زما ورور شوې چې زه په کور کې مې حصه درکړمه، په جایداد کې درله مې حصه درکړمه. نو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سره چې کوم ملګری و نبی اسلام د ضرور کو، هغه ورته وویل وی راځه چې تعالی په خپل کور کې حصه درکړم، په جایداد کې حصه درکړم، اوس زما ورور شوې که نه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایل وی الله دې پکې تعالی برکت واچي، په ما یو احسان وکړه، ما ته د مدینې د بازار لاره وښیه، ما ته د مدینې د بازار څه وښیه، لاره وښیه، الله دې په دغې کې تعالی برکت واچي. چې کله د مدینې بازار ته لاړ صرف 3 درهم ورسره 3 دیناره 3 دیناره یا 4 دیناره ورسره د 3 یا 4 روپو د خپل تجارت سټارټ اغستی دی، ښه سټارټ یې اغستی دی. نو د وی زما د تجارت صرف 4 اصول دي، 4 یو دا چې وسیس چرته په قرض باندې نه اخلم، سیس په قرض باندې وړوکی تاجر نه ما درته اوس وې په ارباو په کروڑاو په بیلیونو باندې د هغه مال و، خو په قرض باندې څه شی نه اخلم، په قرض مې چېرته څه شی نه دی اخیستی، اخلم نو په نغدو باندې اخلم. دا ولې په قرض باندې شی اخیستل نه دی، دا ځان له دوکه ورکول دي، دا ځان له دوکه ورکول دي. دلته بازار کې هم دوکه ورکول دي، دلته کې د ځان لوی تاجر راخ کړی چې زه لوی بزنسمین یم، په حقیقت کې دی د روپۍ سړی هم نه، ځکه چې د سره خو څه شی نه ټولې په قرض روان کړی، دوکه ده که نه، غټ بزنس شروع کړی، په حقیقت کې چې تپوس کې هغه ټول په پردو پیسو وي. نو بیا دې څه کوي، دوکې کوي، وایي په ما باندې قرضه ده، نو چې په ما باندې قرضه ده نو د خلکو نه په څه باندې راټولوي، بیا په دوکو راټولوي. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی فرمایل یو وی چېرته ما په قرض باندې څه شی اخیستی نه دی، دا مې د تجارت اول اصول دي، لږ اخلم کو ډېر اخلم، خو په نغدو اخلم. دویم اصول د تجارت د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دویم اصول داو وی چرته سامان می ذخیراندوز کړی نه دی، دا می ریټ ته نه دی ښې چې اوس سیزن دی، اوس یې ریټ کم دی چې سیزن تیر شي او د خلکو ورته حاجت شي نو بیا به یې ګران خرڅ کړمه. دا می چرته مونږ داسې کوو که نه کوو، الله دې زموږ په حال رحم وکړي، ټول داسې کوو. هلکه غنم اوس یې نه خرڅوم، ورګه بیا به یې خرڅ کړم چې د خلکو کر غنم ختم شي، بیا به ریټ وخیږي، بیا به ریټو جوړ هلکه ریټ ته مې ایښي دي، ریټ ته مې ایښي دي. دا کوم ډیلران چې دا واخلي ګودامونه ته ډک کړي کو ډک نه کړي، دلته خلک د لوګي نه مري دی ورکړي چې ریټ لږ وخیږي که نه، ریټ لږ. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی فرمایل وی دویم مې چېرته خپل مال ذخیره کړی نه دی، بس لږ ګټه پرې راتله کو ډېر راتله، ما د مخکې سره خرڅ کړی دی
چې لږ قیمت پې راته هم ما ورکړی دی ما وایي زه دا لاړ شي نور به راشي دویم اصول زما دا و چې مال مې جمع کو به قیمت دپاره ما خپل سامان نه دی ایښی دریم اصول مې وي د تجارت دا دی دریم اصول چې په خپل مال کې مې غیب ښکاره کړی دی څه ښکاره کړی دی غیب مې ښکاره کړی دی غیب مې ښکاره کړی دی چې څه غیب به په مال کې هغه مې به وي چې دا غیب دی پکې ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من غش فلیس منا دا مشهور حدیث ته موږ ټول اورېدل که په سکولونو کې موږ ته پړاویږي که نه د دې پس منظر څه دی د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې کله به د ماسپښین لمونځ وکړو که نه دی بازار ته وتو منډۍ ته به وتو په منډۍ کې به ګرځېدو زه هم په شانتي نه چې بازار کې راته ځان تللی خو بازار معلوماتو له وتل پکاري که نه سبا مولا چېرته بازار ته لاړ شي تاسو هم نه پرېږدئ دی بازارونو کې ګرځئ هغه ته هم ځان بد ښکاري نو نه د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې د ماسپښین لمونځ به وکړو منډۍ ته به ووت معلومات پی کول چې خلک څیزونه څنګه خرڅوي نو یو ځل ماسپښین لمونځ وکړو باران شوی باران نو چې منډۍ ته ووتو نو د غلې یو ډیری و نو چې نبی علیه السلام غلې ته وکړو داسې لاس کو وچه کړسه وه وچه وه نبی علیه السلام حیران شو اوس خو باران وورېدو دا غله څه ده وچه ده دا کس نه یې تپوس وکړو هلکه داسې حساب دی بارانونه شو ستا غله خو وچه ده ورته د الله پاکه پیغمبره باران خو وشو نو چې کومه یې لمده کړه نو د لاندې وچه و نو هغه مې پې د پاسه راواړوله هغه لمده تې د لاندې شوه هغه وچه مې پې د پاسه راواړوله چې نبی علیه السلام لاس دننه کړو چې راویسته جو غله لمده وه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ای خلکو خبر شئ ای خلکو خبر شئ من غش فلیس منا دا حدیث نبی اسلام په دغه وخت کې وي چا چې هم دوکه وکړه دا زما امتی نه دی دا زما د امت نه دی دا زما د ډلې نه دی چا روژه ونیوه ونه نیوه داسې ویلي دي نه چا حج ونه کړو داسې ویلي نه دا یې نه دي ویلي چا حج ونه کړو دا زما د ډلې نه دی دا یې نه دي ویلي چا روژه ونیوه دا زما د ډلې نه دی چا چې دوکه وکړه دا زما د ډلې نه دی دا زما امتی نه دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی فرمایل چې کله یو څیز خرڅوم نو د هغې څه غیب یې ښیم او څلورم اصول مې دا دي چې په قرضو یې خرڅوم هم نه او صدقه هم ورکوم په قرضو نه خرڅوم خو صدقه ورکوم په قرضو نه خرڅوم په قرضو اخلم هم نه نو په قرضو خرڅوم نو لوی ټینشن خو دا دی دا دوه خبرې ختمې که د ټینشن نه به خلاص شي چې په قرضو اخلي هم به در سره غم چې په قرضو دې ورکړو نو بیا خو پسې ګرځه نو پیسې څوک درکوي بیا دا هم لوی ټینشن دی که نه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي نه په قرضو اخلم نه په قرضو باندې ورکوم ها صدقه ورکوم صدقه ورکوم خو خپل د تجارت سامان په قرضو نه خرڅوم دا ولې نبی علیه الصلاة والسلام هم د قرض سیز اغستلو ډیر منع فرمایلی ده منع فرمایلی ده په قرضونه کول د دې نبی علیه السلام حوصله شکني کړې ده نبی علیه السلام د داسې صحابي د جنازې نه وروسته شوی چې په چا باندې قرضه وه نبی علیه السلام د هر چا جنازه کړې ده هر چا جنازه یې کړې ده یو ځل صحابي وفات شوی و نبی علیه السلام جنازې ته مخکې شو چې جنازې ته مخکې شو بل صحابي ورته وفرمایل د الله پاکه پیغمبر دا ډېر بد سړی دی د جنازه مه کوه دا ښه سړی نه و ته د جنازې ته مخکې شوې ته ولې د جنازې ته مخکې شوې نبی علیه السلام وفرمایل ای مجمع والو څوک چې جنازې له راغلي یئ د دې سړي چاته یوه نیکي معلومه ده دا کم چې مخې ته پروت دی مړ دی یو صحابي وفرمایل او د الله پاکه پیغمبره یوه شپه ما او دو څوکیداري کړې وه په میدان جهاد کې په میدان جهاد کې یو شپه ما او دس دواړو څه کړې وه زما ملګری و په څوکیدارۍ کې د الله پاکه پیغمبر ته نیکي ماته معلومه ده نبی علیه السلام په خندا شو وی دا خو جنتي دی او تاسو یې جهنمي بولئ دا خو جنتي دی او تاسو یې جهنمي بولئ مخې ته شو جنازه یې وکړه خو بل ځل یو صحابي پروت و نبی علیه السلام یې جنازې ته مخکې شو یو صحابي اواز وکړي زما پې قرضه ده نبی علیه السلام د جنازې نه وروسته شو وی په خپل ملګري جنازه وکړئ په خپل ملګري څه وکړئ اگر چې تهجد کړی دي اگر چې روزي نیولې دي اگر چې جهادونه کړی دي خو چې قرضه ده پیسې جنازه الله یو ځل نبی علیه السلام داسې ناستو داسې نیغ شو داسې د غبراهټ غونته اثر پې ظاهر شو اوه داسې لکه مونږ چې وایو که نه اوه درې پیرې داسې وفرمایل غبراهټ کې
په دغه ټیم کې چا کې دومره جرأت نو چې تپوس یې کړی وي چې الله پاک پیغمبر څه چلو شو ولې چا تپوسو په دویمه ورځ عبد الله بن جحش رضی الله تعالی تپوس کوي د الله پاک پیغمبر پرون دی عجیبه غونته کار وکړو نه صاحب در باندې ير رااله اوه دا دی وسه چلو شو نبی علیہ السلام فرمایلی جبرئیل علیہ السلام راغې ماته او فرمایلو چې کوم انسان jihad کوي او په jihad کې وفات شي او شهید شي شهادت ورته میلاو شي خو کو په د باندې قرض الله نه بخي یو سړی په میدان jihad کې شهید شو خو کو په د باندې پردی قرض الله نه بخي زړیر په ګیره شوم زکوي زګډیر په یاره شو دا پردی قرض چې دا حق ته پردی کنه دا پردی څه دی حق ته د دنیا نه لاړو پردی حق ته ځان سره وړو نبی علیہ السلام فرمایي په خپل مرګري باندې سو کوي جنازه وکي جنازه په وکي یو صحابي د الله پاک پیغمبر چې بدقه قرضه دغه به ادا کم تاسو د جنازه وکي نبی علیہ السلام ته ذمہواری واغستوي او نبی زرم مخ کې شو دغه باندې سو کړه نو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی فرمایي نه په قرض اغست دي او نه په قرض خرڅ کړی دي ها صدقه می ور کړی ده صدقه می ور کړی ده څومره صدقه روایت کې راځي عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی ډیر زره غلامان آزاد کړی دي ډیر زره غلامان عبد الرحمن ابن عوف آزاد کړی دي ښا موږ مو صدقې کو ډیر زره غلامان آزاد کړی دي دا مالو د الله په لار کې لګیدو صدقه کوم وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الله تبارک وتعالى قسم کوي الله قسم کوي چې څوک د خپل مال نه صدقه ورکوي زبر له مال زیاتو الله قسم کوي چې څوک د خپل مال نه ورکوي صدقه ورکوي نه زبر له مال سکوما عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی فرمایل وی زما د تجارت دا سلور اصول دي نشه په قرض اخلم نه په قرض ورکوم خو صدقه ور سره کوم او دریم څه شي د مال غیب خیم چې څه غیب پکې موجودي اغا او سلورم مال ذخیره کوم نه دا سلور اصول مخ خپل کړی دي الله تبارک وتعالى په خپل تجارت کې چرته تاوانی کړی نه ما